نو ته د نجات په لار روان شوي. نو اوس د اهدنا الصراط المستقیم کې په دې د کلک پاتې کېدو سوال دی. کله چې دا درې کارونه دی الله پورې خاص کا، اوس په دې باندې د قائم پاتې کېدو دعا ده چې یا الله مونږ په دې کلک پاتې کې چې خدایي یوازې تا ته خاص کو، بندگی یوازې الله تا ته وکړو، امداد په مصیبتونو کې یوازې تا نه وغواړو. اوس وی ربا په دې مې کلک پاتې کې ښه. دویم ربط مخکې د توحید تمام اقسام ذکر شو، نو اوس پاغي د استقامت سوال دی چې رب په توحید باندې مکلک پاتې کې. ډیر خلک د توحید مسله زده کی خو په توحید کلک پاتې نشي، حالات ور باندې دا سرش. مخکې د توحید تمام اقسام ذکر شو، نو اوس پاغي د استقامت سوال دی. دریم ناشنا ربط دی توجه و پکاری. مخکې د الله تعظیم بیان شو، دی بنده د الله لوی بیانولا، حمدنا الله لرا، رب دے، رحمان دے، رحیم دے، مالک دے، اللہ لوی بیانولا. خدا کله کله ته سوچ کو سورۃ فاتحه کې ځان تنهایی کې کینا چې دادی کې ز سوې ما اول د الله تعظیم بیانېږي، حمدنا غلرا، رب دے، رحمان دے، رحیم دے، مالک دے. یا الله زه خو بندگی تعالی کوم، تا نه امداد غواړم. دې سره دا بنده الله تعالی نږدې شو. څه شو؟ اوس ته چې لکه د بادشاه خوا ته نږدې لاړ شي، اوس تش تور خو به نه راځي که نه، څه درخواست خو به پیش کې اوس کرے دونه کار وشو ته د بادشاه خوا ته نږدې لاړې. اوس د هغه نه څه غوښتل پکار دي، داغه نه څه حاصلول پکار دي. هلکه څه به حاصلو، چانس خو میلاو شو. اوس کمکل سیزه هغه به بنګله وغواړي، میخه سنډا به غواړي، نور دنیاوي امور به غواړي. دلته کې دا بنده چې الله ته نږدې شو که نه، دی اوس د الله نه د هدایت خزانه غواړي. یار د هدایت خزانه، اهدنا هدایت غواړم ربا. حجی د اهدنا الصراط المستقیم کې مونږه ابتدا کیوي چې پدې کې تعلیم د دعا دی. په اهدنا الصراط المستقیم کې سری تعلیم دا دعا مطلب دا دی اللہ سے مانگنے کا طریقہ، او دا پکی تعلیم من جانب اللہ دی. دا تعلیم پکی مونږ ته الله را کړي چې زما بندګانو تاسو زمان غواړئ نو سبا غواړئ. نو الله مونږ ته چل راو خودو، طریقې راو خودا. ځکه دا مونږ چې الحمدلله وایو کنه، الحمدلله رب العالمین، نو دینه مخکې دا قولو مقدری دا الله د طرف نه امر دی تاسو وایې چې حمدونه الله لدی. تاسو وایي چې اهدنا الصراط المستقیم. ځکه ستیارت پرکاش یو هندو تیر شوی دی. څوک؟ ستیارت پرکاش
دا یو هندو تیر شوی هغه یو کتاب لیکلی د قرآن پرد کې فاتحې نه د بلا بچی شروع کړی ده ښه او هغه اعتراضات یې کړي که زمونږ د آنند اور دا تعلیم یافته کسان یې وګوري دا به د هندوان کې ګورې او دا څنګه د الله کتاب دی چې دا خو الله وایي چې الحمدلله حمدونه الله الذي رب دی او الله وایي چې زه ستا عبادت کومه دې نه معلومیږي الله را سره اړوشته نه دا څنګه د الله کتاب دی الله وایي چې اهدنا الصراط المستقیم نه دا مونږ ته پکې تعلیم د دعا رخه اډېر خطرناک اعتراضات کړي دي بیا د بقره ته چورس ان الله علی کل شیء قدیر تکنا الته اعتراض کی چې تاسو وای الله په هر څه قادر دی والعیاذ بالله الله په غلام قادر دی الله په زینام قادر دی څه جواب وکي الله په غلا زینا قادر دی که قادر نه دی نه او کول شي نه نه ان الله علی کل شیء قدیر الله په هر څه قادر دی نو دا نه چا تاسو کو د هندو دا نه تاسو کو یا د هندو دا کتاب چا کتل یو د ستیارت پرکاش دا او هغه درته وی چې ته وی چې الله په هر څه قدرت والده نو الله په زنا او په غلا قادر دی او کنا کته وی چې نه ته چې وی الله په هر څه قادر دی او کوي چې او نو په خلی دی راځي نه اور مخیل تراله کنه زین نه راځي زمونږ عنوان دی وخت دی جوابونه نه دی به بیا راځي دا بس تکې ستا په مسلمانې ډېر غیر مسلمه اعتراضونه هم کېدا خو د هندو د یو هندو نه نور بلا خلکو به کتابونه لیکلي او د علما او د مدارسو والا بلا جوابونه کړي چې به خاموش کړي دي ښه نو کدا علما نه وي په ایمان دی وای ته یو هندو جواب کولی شي کدا علما نه وي دا مدارس د علماو جوړولو فیکټریز دي کدا نه وي نو تا باندې ستا په اسلام ستا په مسلمانې غیر خلکو اعتراضاتو کو ته جواب وکړه لو خو انصاف کا وکړه یار علما صد اسمان د مرګ نه دی را کوشي خلکا ګوري با چې کومه خبره حق ای نو داغي مرګرتیا وکي نو پدی جمله کې من جانب الله تعلیم د دعا دی انسان خډیر ظاهر بین دی او دنیا پرست دی دی بد عظیم بادشاہ نم دنیا غواړي الله وی زبتا تا یو دعا او خیم ای زما بنده چې ما نه سوال کې زه خو د بادشاہانو بادشاہ ما هغه سیز را نه غواړه چې تعالی په دنیا او آخرت کې پکې خیر دی ما او تاسو مخ کې عقل کار نه کوي مونږ به بنگله غوښتا مونږ به جیربونو باندې ځمکې غوښتې کاروبار به مونږ غوښتو مشری به مونږ غوښتا سبا مونږ غوښتا سبا مونږ غوښتا الله طریقه را خودلا اے زما بندا تا په دې زین کې دا کم چیزونه دي کنه نو قارون ته مسونه دنیا ور کړې وا فرعون ته مسونه مشری ور کړې وا حامان ته مسونه لوی وزارت ور کړو زما په نظر کې خدای دغه هیڅ حیثیت نشتا اے زما بنده چې سوال کې نو سوال داسې کوا چې اهدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم سوال کوا نو په اهدنا الصراط المستقیم کې یو مضمون څه شو من جانب الله تعلیم د دعا دویم پدی اهدنا الصراط المستقیم کې د دنیا نه بے رغبته ته اشاره شوخه چې دنیا سره زړه م لګوا د زړه لګولو زی دنیا نه دی دنیا درړه لګولو زی نه دی او دا چې څنګه د اهدنا الصراط المستقیم کې ذکر دی
نو د قران کریم په ډیرو سوراتونو کې دا مضمون ذکر دی زمونږ استادان د دین تعبیر کوي تزهید من الدنیا سره مونږه پښتو کې دنیا سره لمه لگاوا تاسو به دې ته عنوان ورکوي په دې آیت کې تزهید من الدنیا د آیت کې څه شو تزهید من الدنیا د دنیا نه کناره کشي زهد بے رغبتی زړه به سره نه لګي اوسې کې په دنیا کې او که پتا چا اعتراض وکړه چې دا دنیا دونه خطرناک چیز دی بیا الله پیدا کوله ولې چړه به سره نه لګي د دنیا دارالامتحان دی او د دنیا نه د بے رغبته مطلب دا دی لو سره م لګوا لکه زیم ورکوا نور دنیا ګټا پیسې ګټا کاروبار کوا روزګار کوا داغه نه من نه راغلی خړه به سره نه لګي دړ لګولو مطلب دا دی چې بیا انسان حلال او حرام تمیز نه کوي جایز ناجایز نه ګوري بیا د یو انچ د پاره ضرور نه دزو بس بیا د منز او 10 لحاظ ساتل پکې نه بیا دکانداري کې مصروفه د جمعې مستم نوزګاری فرض مستم نوزګاری جمع تم نزي دنیا کې دونا اور مستغرق دخا پدی وجہ علماوی د دنیا مثال پشان د کشته ده څنګه دا کشته په دریاب کې وی نو دا رنګي مونږ او تاسو هم په دې دنیا کې یو اوس دا کشته په دریاب کې سړی ضرورت پوره کړي یو زینا بل زی تور باندې زی او کداغه وبدي کشته ته دن رااله کار خرابوي کنه خرابوي د کشته نه بغیر خو ته په دریاب کې تلې نشي د کشته ضرورت خوده او کداغه وبدي کشته ته را دن نشو نو بیا کار خرابي دنیا روزگار کار کوا خړل کې زې ورنکی چې بیا خلکو ته سټ ماته بیا دوايان 2 نمبر دنه صراط المستقیم کو لړې مسائل حل شيخه چې کله دنیا نه بے رغبتی نه دراغله بیا بد دوايان 2 نمبر خرڅه ولې چې ډاکټر صاحب باندې بیا د یورپ وزټ وکړه کپنے مولا دوايان ورکی دار شابه وباسا یو بسړی ته ضرورت دی یو سیز اده بولا نور 100 بلاشه دوايان ولیکي بلکې داسې مراغلی دي چې دنه انسان وفات شوی دی پروت دی او ډاکټر صاحب خپل کمیټي ور سره دا کسان ور سره دي او د لکونو روپو دوايان لیکي په بل طرف سٹور ته واپس وړي پدې وروړي او خو واپس وړي لکونو روپې جمع کوي پدری مرز چې غلاش بالکل داسې وچوي کنه دې دوا کوي خدای به خیر کی بیا پدری مرز وته یار ساری ایکسپایر شوخه داولی په هدنا الصراط المستقیم باندې مونږ پوي شوی نه یو مونږ ته د هدنا الصراط المستقیم دعا انسانیت راخی اوس که د دنیا نه بے رغبتی نه نو پایو کې وبخو لا ډېرې خېوي په خوا به بعضې خلکو پایو کې اوبه اچولې اوس پکې پیم نه یاره بس یو څو پوڼی میلاویږي او یو لوی ډرامونو کې واچو بس پی به جوړ شي ښه نه به یې میخی نه به د میخو پارمي نه د غواګانو پارم نه به د هغې دپاره ګیاګانې او نه ونډې دونه پوڼی راوړه اخو ښکلې سپین پی کیمیکل په خلکو ډېر خلک خرڅوي د پیسو دپاره څه به وشي مړه نو دا کټوې دا مساله نه ده نو په دې کې ډېر خلک داسې وي دا خښتې معده کې دا خښتې نو وزن هم پکې برابر شي او رنګ هم ښه سور کي هلکه پلان کې څه ډېره اصلي مساله ده ښه هلکه خښتې د له معده کړي دي نو ډېرو ځایونو کې دا توره چی چې ده نو لږه غونته چی نو دا شوې دا پټونه ورته معده کې نو دا پکې واچوي ډېرو ځایونو کې شته نو 5 کیلو یې د لاندې نه ډټ کړي هغې ډټ کړي
کیلو نیم کیلو پرکې پکې راوستي. بعضې خلکو دا تلې ځان ته داسې دلته دا پکي د لاندې سیټ کړي څه پکې واچي که دا پکې داسې خلک دروم کړي داسې بلا د دوکو دړاکو بلا لارې دي یار. اهدنا الصراط المستقیم. الله اکبر کبیره. بیا د دې دنیا نه چې بې رغبتي ړه ته نه ده راغلې نو بیا خلک په سود باندې ایله نه کوي. اوس هم ډېر مسلمانان زمونږ د علاقو کې هم ډېر سودي نظام رایج شوی دی. ښه تا ته به وي 10 لکه روپۍ ما ته راکړه زه پې کاروبار کوم تاله به هره میاشت کې 15,000 یا 10,000 در کوم نغدې. دا پکې ډېر زیات دی علاقو کې تاسو به ته نه یې خبر. خلک ورباندې روزګار کوي بس که تاله ګټه کوي که تاوان کوي ته به هر میاشت کې تاله چې دا پیسې چا درکړي هغه له به 10,000 روپۍ ورکوې بس تر څو چې دا پیسې تا سره دي. دغه پکې تاوان ماوان نشته. دا خالي سود دی. دا ښه خلکو داسې پیسې انویسټ کړي دي. بعض ادارې به تا ته وایي 15 لکه روپۍ جمع کا تا له بیا 15 کاله بعد ډبل میلاویږي. ښه ډبل به میلاویږي. تاوان ماوان به پکې نه وي. اصل کې دا مونږ په اهدنا الصراط المستقیم باندې پوه شوي نه یو. اهدنا الصراط المستقیم نو په دې کې د دنیا نه بې رغبتي ده چې دنیا سره زړه مه لګوه. ویو تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی. دا دنیا نه په سړی په ځان عشق کوي. ښه ویو تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. بیا د اهدنا الصراط المستقیم اهدنا دا د هدایت نه دی. د هدایت څو مراتب دی خیال کوئ. هدایت د دې لومبنی سټیپ د انابت. دا د موږ غټې غټې خبرې راغونډو ورنه دا ختمیږي نه. ښه دا سمندر دی. د هدایت لومبنی سټیپ لومبنی درجه دا انابت دی. د انابت نه بغیر هدایت نه ملاویږي. ښه وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبَ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. آغا چاہتا اللہ ہدایت کی چې پچا کی انابتی. دا انابت اپوزٹ ورڈ چې دی نو دا تعصب دی عصبیت دی چې بس زما د قوم سړی زما د پارټۍ سړی زما لیډر زما استاد زما شیخ زما پیر چې سوی دا منم د دې نه خو بل څه نه منم. ته ورته وایې الله دا وایي د الله رسول دا وایي دی وایي زمونږ ترتیب خو د دې نه اوټ روان دی. دا خپل ترتیب منم خپل رسم و رواج منم. دې سړي ته هدایت نه میلاویږي. ولې د کې انابت نشتا. انابت دې ته وایي چې کوم ځای ما ته د چا نه مراته د الله او د الله د رسول خبره د دین خبره دا میلاویږي زه به هلته نه حاصلوم. دا انابت دی دته بیا هدایت میلاویږي. د هدایت لومبنۍ درجه انابت دی. د هدایت لومبۍ درجه څه دی؟ انابت. د انابت نه وروستو هدایت. د هدایت نه وروستو بیا بل پوڼیم شته. تاله هدایت وشو خو په دې کې لږ پاتې کېدو هغې ته استقامت وایي. او د استقامت نه وروستو بل هم یو پوڼی شته هغې ته ربط القلب وایي. ښه ربط القلب چې بیا د غونډې دنیا د ده خلافي که نه د ده پرواني. قرآن کې راځي که نه لولا ان ربطنا علیه وربطنا علی قلوبهم. د اصحاب کهف نوجوانان یادوي الله وایي د هغې په زړونو باندې مې پټې ولګولې نو بیا بادشاهان خلاف اس پروې نه وه د باچا په دربار کې ولاړ دي او داسې بیان یې کړی دی چې دنیا ورته حیرانه ده. بیا څه د هدایت ګڼ مصداقات دي او د هدایت ګڼ قسمونه دي. او قرآن کریم د هدایت اسباب ذکر کړي دا ډېر اهم دي.
هدایت بما او تا پسکی ملاویږي چرته به ملاویږي زکه دا هدایت لوی خزانه ده لوی نعمت دی سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 وګورئ د هدایت حاصلې دو اسباب سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 सूरत आल इमरान आयत नंबर 96 इन अव्वल बैतिन उज़िअ लिन्नास यकीनन पमख दज़मक रुम्बने कोर रुम्बने क़िबला क़िबले अव्वल दा कमारा क़िबले अव्वल इन अव्वल बैतिन यकीनन रुम्बने कोर उज़िअ लिन्नास چې جوړ شوی دی د پاره د خلکو للذي خامخا اغه دی ببکتا چې په مکه کې دی قبله اول په مکه کې دی مبارکن د برکت نه ډک او بیت المقدس ته چې قبله اول وای کنه جګړه په دې ما جوړاوه بعض خلک د دین ایشو جوړه کړه تاسو یې قبله اول خانه کعبه دی او دغه خلک کوی چې بیت المقدس او بیت المقدس دی دوړه قبله اول دي څنګه په مقدس مکه قبله اول لومبني کور خانه کعبه دي او د نبی عليه صلوات و سلام د هجرت نارستو پیغمبر هجرت کړي نو داغینه پس قبله اول چې و نو هغه بیت المقدس وکړه خبره مو خیال درانه جګړه ختم شو یار بعض خلک په وړه وړه خبره بس ډیبیټ شروع کیو جګړه شروع کړه لگا ان اول بیت اذع للناس للذي خامخ اغا ببکتا چې په مکه کې مبارکند برکتونو ډک وهدن او هدایت دی پکې الکه خانه کعبه کې به هدایت ملاويږي ها بیت الله نه بدله هدایت ملاويږي ته خانه کعبه ته ګوري الته عبادت کې الته نوافل کې الته تلاوتونه کې دارنګي سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 شلم سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاش د رمضان آغا دا چې نازل شوی دی پای کې قرآن شهر رمضان الذي میاش د رمضان آغا دا سویمہ سپارہ ویشتما خلیخا شهر رمضان الذي میاشت د رمضان آغدا چې نازل شوی دی پدې کې قرآن او دا قرآن داسې کتاب دی هدل للناس دې کې هدایت دی هدایت بچرته نه ملاويږي قرآن نه ملاويږي ها تو قرآن ته نه کینه یا الله ما ته هدایت را نصیب کی ولدا چې د بابا کې دی خیرات دي سر هدایت په قرآن کې د قرآن نه بدله هدایت ملاويږي دا بس دکې دا بجن کرا ولی تب هدایت ملے گا دا قرآن هدل للناس هدایت د پاره د خلکو سورۃ عنکبوت اخیری آیت وګوره سورۃ عنکبوت आखिरी आयत आयत नंबर 69 वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना वल्लज़ीन जाहदू फीना आगा कसान چې زمونږ د پاره ځان کړی د ځان د پاره خو ارسوک ځان کړی د ځان د پاره د بچو د پاره د دنیا د پاره مسافریم کوي نوکریم کوي چوګیریم کوي جمم او وړي کې ګرمي او یخني او دار څه برداشت کوي ولای هغه کسان جاهدوا فینا
جاهدو چې ځان یې وکړاو فینا زمونږ دپاره د الله دپاره دې ځان وکړوې خوله یې د الله دپاره توی کا والذین جاهدوا لنهدینهم الله وی ضرور به دې زه هدایت کوم ځان به کړی تاو چې دا دلته کې کینې دا مجاهده رضان کړو ښا د دین دپاره دې سره هدایت ملاویږي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کی مونگا او ہے مونگتا صراط مستقیم مستقیم دا استقامت نہ دے دا استقامت سے مطلب دا استقامت لنڈا مفہوم دا دے چې دا الله هر حکم منل او د سنه چې الله من کړی یو هغه نه کول بس دا استقامت دی بته بګورې د الله حکم سره غم راځي خادي راځي عام معاشره کې معاملات دي اخلاقیات دي الکه الله سوی زما دین سوی زما پیغمبر سوی د سنه من کړم هغه به نکوما چې د سیرا طویل هغه به کوما بس دا استقامت دی مونږ خدا سره نه کوو کنه زمون په کورونو کې چې غم راشي قبر زمون خلق پخی سلويختی زمون خلق کوي جمعه مړو پسې سلويخته مړو پسې دی کوي او استقامت نشو په دین ښه الله اکبر کبیره پدی وجه مولا علی قاری رحمت الله علیه وی الاستقامت خیر من الف کرامتن په دین کې لګ پاتې کېدو دا د 1000 کرامتونو نه غوړه دی ډیر خلک دی هغه کرامتونو پسې ګرځي جنید بغدادي رحمت الله علیه ته یو مرید راغی نو یو 2 کال وسره تیر کنو واپس تلو وته وی ولې وی ما خوستانو له کرامتونو لري ته څنګه پیره د خیال دا چې د پیر سے خوا تراله مده مې کله کله ځان سره پاوا کې داسې ګرځي او کله په دریاب د پاسه ګرځو کړه جنید بغدادي رحمت الله علیه وتوی دی 2.5 کال کې تازه په خلاف شریعت کار لیدلې چې ما سنتو خلاف کړی نو نه وی اصل کرامت دغه ښه زمون خلکو کرامت پیژندلی نه اهدنا الصراط المستقیم دا استقامت بسنګ حاصلېږي یو سو اسباب ذکر کو قران کریم په خپل ذکر کوي او دې ته ویل کېږي تفسیر القرآن بالقرآن دا زبردست تفسیر دی یو جمله یو آیت کې رااله داغي وضاحت ته په نورو آیتونو سره وکړه دې ته وی تفسیر القرآن بالقرآن دغه تفسیر سو قسمه دي ښه نمبر 1 تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالاحادیث تفسیر القرآن باقوال الصحابه او تفسیر القرآن باقوال التابعین بیا یو تفسیر صحیح دی یو تفسیر غیر صحیح دی او یو تفسیر بالاعتبار والتاویل دی دا سره یاد ساته په هم قرآن د پاره یو تفسیر صحیح دی تفسیر صحیح هغه ته وی کنه چې هغه مونږ او تاسو ته د پیغمبر صحابه او تابعین را نقل شوی منقول او دویم دی تفسیر بالرای ته په کې رضا خپل تفسیرونه ورولې دا ګناه ده او دریم تفسیر بالاعتبار والتاویل دی ته ویا چې ته یو آیت د قران کریم د یو دور سره ولګي توجه مشتکنه تفسیر بالاعتبار والتاویل ته چې عوام الناس پوهه کې تب تفسیر بالاعتبار والتاویل نه کار اخلي اے مثلا که مکمل او شو اخیری له سورتونه هم پکې وایو بیا او که مکمل او نشو سورۃ الفاتحه هم ډیر شي ده لکه اخیری له سورتونو کې یو سورت دی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل
ای کې د اصحاب الفیل واقعا د ابرها تا ګنټه د ابرها واقعا ذکر کا چې ابرها را روانو په خانه کعبه املکولا اتیان ور سره و بیا الله ابابیل راپور تک او دای په ججورو کې او دای په پنجو کې واړه واړه کانی او په یې بمبارو کا اغه تس نس کا اتیان تباشو ابرها تباشو وجعلهم كعصف ماكول بالکل صحیح تفسیر دی وکړه مونږ ته وصفه دی د دې تفسیر ما او تا ته پکې کومې خبرې دي ما او تا ته دا واقعیا څه سیګنل راکړي اوسه ولګوا ګورا ابرهه را روانو د دین په مرکز د توحید په مرکز عمله کولا د الله د دین د مرکز سره دشمنی کولا نو انجام یې څه شو تباہ و برباد شو کنا نو ارزه کی چې ته د دین د مرکز سره مقابله کې ستا انجام به دا برخه غونتی او سر دور سره ولګېدو کنا ته د جماعت مقابله کې ته د مدرسې مقابله کې ته د دین د یو مرکز مقابله کې انجام بری دا برخه غونتی هر دور سره ولګېدو کو نه لګېدو دې ته ویل کېږي تفسیر بالاعتبار والتاویل د دې نورم بلا مثالونه خدا سړی چې قرآن تکیه نه کنه غړې دونه زر زر منډه وایي ما وی کې نوم 15 منټه خبر اوکا هغه دا بیا ټیم په کم تور رسید ښا دا استقامت بسنګ حاصلېږي الله اکبر کبیرہ سورۃ النساء آیت نمبر 175 سورۃ النساء آیت نمبر 175 دریم سپارہ دریم سپارہ اورګه بازي پدری مکه راړی نو تاسو ته اوس په پته لګی ها چې دا هدایت به پس ملاویږي فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما صراط مستقیم بسنگ حاصلیږي هغه کسان چې ایمان راوړل واعتصموا به د الله په کتاب بیا منګولې ولګولې نو زرد چې داخل بکی الله دیلا په رحمت سره د خپل طرف نه په فضل کې ويهديهم الى صراط مستقيما فصراط مستقیم به کلک کی چې چا په قران منګولې ولګولې نو پدې بتاتا استقامت حاصلېږي سورۃ مائدہ اور پسی سورۃ وګورئ سورۃ المائدہ آیت نمبر 16 یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم یهدی به الله ہدایت کی پدی سر الله هغه چاته چې تابعداري کړي د رضامندیا د الله د لارو د سلامتیا او باسی دی لره تیرون رڼا تا په خپل حکم او مضبوطی په صراط مستقیم دا رنگی نورم اسباب قرآن ذکر کئی د صراط مستقیم یو سو مصداقات خودیر دی و یو درې مصداقات یولی کې چې مونږه د رب نه د هر موز په هر رکعت کې دا غواړو د صراط مستقیم یو معنا عبادت لکه تا چې دا عبادت مانو کا دلیل پس دے ویراوار و سورت آل عمران آیت نمبر 51 سورت آل عمران آیت نمبر 51 د عیسیٰ علیہ السلام تقریر شروع دے تقریر کی وئی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه یقیناً اللہ زما رب دے استاس و رب دے فاعبدوه دا اللہ عبادت کوئے ورپسی سوئی صراط مستقیم دا دیخوا
ګوره ذهن کولو شو په خپله خو دا چې ته قرآن ته ګورې ښه د صراط مستقیم یو معنی مو ذکر کا عبادت د الله هلکه دا معنی کوم ځای کې ده دا سورت آل عمران کې شوې ده که نه ان الله ربی و ربکم فاعبدوه عیسی علیہ السلام یقینا الله زما رب دی نو ستاسو رب دی د الله عبادت کوي او د الله د عبادت چې دی نو دا څه دي هذا صراط مستقیم دا صراط مستقیم دی ښه ته مانځه کې وې زه مانځه کې ویم یا الله ته مې په عبادت باندې کلک کې الله اکبر کبیرہ وان اعبدونی الله وی زما عبادت کوي هاذا صراط مستقیم دا د صراط مستقیم نو یو معنی مو د صراط مستقیم کسو عبادت دویمه معنی قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 126 سورۃ الانعام آیت نمبر 126 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ الله وی زما دا قرآن نیغه لاره ده او دې پسې روان شئ الله وی صراط مستقیم څه دي دا قرآن صراط مستقیم دی خو مونږ په مطلب پوه نه یو په مانځي کې وایو یا الله د قرآن په دې لاره مې روان کې الله وی دا قرآن نیغه لاره ده که نه دې پسې روان شه ادی پسې نه روانېږو مثال زمونږ د هغه کمقل یا لیوني دی چې دغلته چوک یا لار کې ناست دي ماله اوبه ماله اوبه ماله اوبه څوک ورته وایي دا اوبه دي وایي نیس کما لیونی دی که نه مونږ وایي یا الله اهدنا الصراط المستقیم الله وی صراط مستقیم خدا قرآن دی وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه دا قرآن زمانی غلار دانو دی پس روان شے دیوی قرآن تا نیم ازگار ورگه ازگار بدی کیوتا خواہ ازگار بدی کیوتا قرآن تا ازگار نہیں ازگار بدی کیوتا نو یو معنی قرآن دریم معنی اتباع دا پیغمبر دا رازی پا صورت یاسین لنبنو آیتونو کے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم نو سورۃ یاسین لولې او دغلته علی صراط مستقیم پکې دی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اے پیغمبرات د پیغمبرانو نے علی صراط مستقیم او ته په صراط مستقیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم درې معنی مو کې نورې معنی مشته او چې دا درې تاسو ته یاد شي ښه یو معنی مو کا عبادت یو معنی مو کا قرآن نو یو معنی مو کا څه د پیغمبر تابعداري اوس ولغه کېده اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کی مونږ په عبادت خپل ربا مضبوط کی مونږ په قرآن او مضبوط کی مونږه په اتباع د پیغمبر چې د پیغمبر د تابعدارۍ نه خوا دی خوا لاړ نشو ګورې ښه نو لار راته معلومه شوه که نه په معنی خو پوه شو که نه چې دا د الله نه غواړو هلکه یاد ساته په صراط مستقیم خو د قدم کېښوده خو دا د امتحاناتو لاره ده دا د ازغو لاره ده دا لاره اسانه نه ده دا لاره اسانه نه ده دا د بلال حبشي لاره ده دا د صہیب رومی لاره ده دا د عمار او د یاسر او د سمیہ لاره ده دا د انبیاء لاره ده دا د امام ابو حنیفه لاره ده دا د احمد بن حنبل لاره ده دا د ابو بکر او د عمر لاره ده او دا دون آسان نه ده لیکن به امتحانات راځي الله اکبر کبیرہ دشمنان د دې ډیر دي ها نو قرآن دون عجیبه کتاب دی
یو څو دشمنان راړو نو بیا بس کوخه دشمنان نه تخی چې د صراط مستقیم نه بری سوک اړیا خپل دشمنانو پیژنه نمبر ولا ور کوا سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 شابه زر زر راړویلا اوس مونږ سره راړو د دې صراط مستقیم نه بری سوک اړی دا او پیژنانو د صراط مستقیم نه بری سوک اړی آیت نمبر 16 کله چې ابلیس ته الله وی فخرج گیٹ آؤٹ انک من الصاغرین تب ذلیل ګوره دا شیطان رذیل هغه وخت کې وی ربا مال خو د قیامت درځي پوری جون را کې الله وی در مې کو په سکند کې دعا قبول شوخه شیطان دوا سکند کې قبول شو کله چې دعا قبليږي د دې مطلب دا نه دا ډېر وی ولی دی لکه مستجاب الدعوات دی شیطان مستجاب الدعوات نشو شیطان سوال قبول شو کنه ابراهیم علیہ السلام سوال کی ربنا وابعث فیہم رسولا 2000 کال بعد قبلیږي 2000 کال بعد قبلیږي موسی علیہ السلام د فرعون د هلاکت سوال کوي 40 سال بعد قبلیږي او شیطان وی رب د قیامت درځي پوری جون راکې الله در مې کو ډیر کرته نیکان خلک سوال کوي الله سوال نه قبلي دې کې کمالي الله ته خوان ورګي دا ما دا بنده ما ته بیا بیا مونږ بعضې وخت کې کس ته وایو لکه دعا کوه وي زما خو په دعا وخت کې ستړي شو وخت کې مې پاخه شو دا غلطه خبره کې په دعا وخت کې نه پخېږي ها دعا خو عبادت دی دا خو د خپل د بادشاهانو بادشاه خپل خالق مالک سره راز و نیاز دی بینا محبت دی هغه بادشاه سره الله الله نو چې کله شیطان ته وځه وي مال مهلت را کې الله وی درمې کا په دې تشو لاس کې خو دو الله تی په بما اغویتنی لاقعدن لهم ورپسې موږ مانځي کې د صراط المستقیم کنه شیطان وی لاقعدن لهم صراطک المستقیم اے الله زبستا دی بندگانو تکینم پنی غلار کی د نه غلار نه به اړوما ستا د عبادت نه به اړوما د اتباع د پیغمبر نه به اړوما د قران نه به اړوما لومبانی دشمن څوک شو د شیطان څخه کار دی خلق د صراط مستقیم نه اړای قران ته نه پریدي عبادت ته نه پریدي او د پیغمبر طریقو ته نه پریدي شیطان بیاغه طریقې کار ورپسې د شیطان ذکر کوي چې شیطان په کومه طریقه لاتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم داسکم بداسکم خو بندگان دی پریدم نه او دغه شیطان چې سویلیو کنو څه پورې هغه کوي ګوره ستړي کېږي پکې نه د بالا بچي ستړي کېږي پکې نه آرام پکې نه کوي چوټي پکې نه کوي زما اوستا خو د جمعې پشپه چوټي کله کله پکې ډېر طالبانی کورونو ته لړ شي چې مور پلار ورته مونځو کوي د جمعې شپه ده لکه د مونځ خو چوټي نه ده کنه د جمعې پشپه فرض مونځ هم نه کوي شیطان په خپل کار کې چوټي نه کوي نو یو دشمن مسوک شو شیطان بل دشمنم وګورا سورۃ الاحزاب یوشتم آیات دوشتم پارا سورۃ احزاب آیت نمبر 67 دوشتم پارا سورۃ احزاب آیت نمبر 67 د قیامت درز حال بیانیږي یوم تقلب الله اکبر کبیرہ 66 نمبر آیت نہ خیال کوي یوم تقلب وجوههم فی النار تقلب قلب یقلب اړول راړول ته ویل شيخه یقلب الليل والنهار الله دا شپه ورځ اړی راړی دی قلب زړتم قلب زکوي لانه يتقلب دا ظلم اوړي راوړي ښا
کله دنیا طرف ته نو که ماحول تراشي نو آخرت طرف ته راوړي. کا خو خلک خبرې کوي دونه پیسې او دونه سیزونه او دونه ډالر او دونه دینار او دونه درهم او دلته مې انویسټ کې او هلته مې انویسټ کې دیم پاوا شيخه دوی مړه دغه سیز دي سړیا. نو چې دلته بیا وي مرګ دی آخرت دی ځنکدن دی حساب دی کتاب دی صراط دی دی خو یې بیا راوړي. خیال مو دی نو دې زړه ته زړه ځکه وایي لأنه یتقلب دا اوړي راوړي. په دې وجه حدیثو کې دعا راغلې ده یا مقلب القلوب اے د زړونو اړونکي راړونکي ذاته. دا دعا ډېره ډېره پکار ده ښه یا مقلب. او د طلباو ته هم ډېره پکار ده. کله کله طالبي داسې ماښام کې سار کې بعضې شیطانان نور طالبانو کې هم ډېر شیطانان دي ښه هغه تېرې کې اوس په کور بېبې پراټه پخ کړي که نه او ډېره سره کړي وي نو بس دی غریب لږ لږ په جړا کې بیا د زیارت پر بعضې طالبان کور ته دي نو دی غریب هم په رینګارې سر شي. نه د الله نه سوال کوه یا الله ماله استقامت را نصیب کې. یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک اے د زړونو اړونکي راړونکي ذاته. یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک په دین باندې زما دا اړه کلک کې ربه د دین نه وانړم ښه. یا مصرف القلوب صرف قلبي علی طاعتک. دا دعا ډیره ډیره ویل پکار ده ځکه دا زړه اوړي راوړي یاره. د دنیا ماحول کې سړی کینی دا نه متاثر شي ښه د ماحول خو اثري په دې وجه خپلو ماشومانو ته خپل کور کې دې ته به صحیح ماحول ورکې. تاسو ګورئ نه دا واړه واړه ماشومان چې دلته کې راشي هغې سپاره راوالي سر غونډه کې کوي بیا لګي داسې ماحول اثر پې وشو. تاسو ګورئ نه که یو ماشوم چېرته تاسو نسواریانو سره کېنوئ که نه نسواري ګوتې راوباسي او چونډې جوړوي او دې شونډه کېږدي نو دا ماشوم هم هغه پیښې کوي. دا هسې به په دې تلي کې داسې داسې کوي او هسې به کله دا شونډه یو طرف ته وپړسي او کله بل طرف ته هغه اثر ور باندې وشي. چې سګرټیانو سره وګرځي راوګرځي نو دیم دا داسې د ماچس نه یو کش وباسي او دا په ګوتو باندې سټایل د سګرټیانو کوي. ماحول اثر دی. ټوپک ماراو سره چې وګرځي راوګرځي دیم څه موده پس چارجر په لاس او چارجر ورخیجي او ماشه باندې ګوتک دی او شیش ورته برابروي هغه پیښې کوي. چې دیندارو سره نو کله ماشومان یې منځونه کوي سجدې کوي تلاوتونه هغه نقل وباسي. نو الله فرمای یوم تقلب پک مرز چې به اړولی را اړولی شي څونه سخت رز به ښه. یا الله مونږ د دک رزې د عذابونو نه وساتې. یوم تقلب وجوههم فی النار قرآن ته چې کېناستي دشمن دی وپېژند بیا به تې ځان ساتي هوښیار سړی د دشمن نه ځان ساتي. او که ته کمه کرې نو کمه کل دشمن ته غاړه په غاړه ورځي ګړه بړه ورسره کوي. یوم تقلب وجوههم فی النار پک مرز چې باړولی راړولی شي مخونه د دې په اور کې دا جهنمیان بالته چغې وی یا لیتنا هی تبایی د مونږ لرا هی ارمان چې څه مو کړی وی اطوعنا الله و اطوعنا الرسول چې د الله او د الله د رسول مو منلی وي دنیا کې مو د الله او د الله د رسول نه منله. کاش افسوس و ویلا چې مونږ د الله او د الله د رسول خبره منلې وې. وقالو او دی به وایه ای زمونږ ربا انا اطوعنا سادتنا و کبراءنا. یا الله مونږ تابعداري کړې وه سادتنا د خپلو مشرانو د خپلو غټانو مونږ د لیډرانو د کبراو خبره منلې وه. بعضې خلک یې که د غلامۍ ژوند تېروي چې دا بيدینه مشران ولا سوي خانان او نوابان هغې له سجدې هم کوي او بلا بلا کارونه کوي. بیا ښه دی به وایي ای زمونږ ربه مونږ د دې غټانو د مشرانو د لوډراو د لیډرانو په لار روانو نو هغې څه کړي فادولون السبیلا مونږ یې د نیغې لار نه اړولي وه. ربه مونږ د خپلو غټانو د نیغې لار نه اړولي وو. بیا وایي ای زمونږ ربه زمونږ دغې مشرانو ته خو ډبل عذاب ورکړي مونږ یې قرآن او سنت ته نه پرېښودي
نو رب ډبل عذاب ورکی الله به وتوی لکل ضعفنا تاسو دواړو ډلو ته ډبل عذابي ولې ورپسې به دلیل روان وي نو کبرا لیډران ناکاره مشران دشمنان یو دشمن سوکا وای دا ناکاره لیډران دشمنان یو دو دشمنان خطرناک دشمنان سورت توبہ آیت نمبر 34 وګورئ سورت توبہ آیت دا ډېر خطرناک دی ښا لیبل بدل لګول یارا دونه خطرناک دشمنان دي لکه چې د شراب په بوتل ته د بزوري لیبل لګي مطلب وای دا بزوري دا ګرمي د راشه اسکه مېس کې په کې شرابي لکه نو دیم پزان باندې لیبل جدا لګولې لیبل پاک دی او کار خطرناک قرآن دل پډاګه کوي و د قرآن نظر شاه تب دا آیت په بعض خلک په خپش یاره چې چا کې دا غلانی شیطانی کار پکې نه اپ چرم نه خپکیږي سورۃ توبہ آیت نمبر 34 یا ایها الذین آمنو آیت شروع دی فیا ایها الذین آمنو سرا ایمان والو تا اللہ خطاب کیا یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو ان کثیرا یقینا کثیرا لگا کثیرا ډیر ډیر دی ښا وردا یاد ساته زمون په شریعت کې د دلیل پسې او د حق مرګرتیا ډیرو نه پدې نن زمانه کې ډیر خلک په ډیرو پسې زی نو چې مون قرآن وګورو نو قرآن په ډیرو ځایونو کې په ډیرو رد کوي څنګه خبره مې کوه شاباش نن ډیر خلک ډیرو پسې زی نو قرآن په ډیرو ځایونو کې د ډیرو رد کوي لکه الله فرمایي سورۃ انعام کې براشي وان تطع اکثر کا اکثریت پسې زی کډیرو پسې زی انې غلار نه مری واړی او چې کوم خلک د دې دوم دام د غنی ګونی دا دون ډیر چي دي ورته بدای مرګرتیا نو کوم دي دو بکوما الله اکبر کبیره یاد ساته حدیث پاک کې راځي زما دا امت با پدریو یا ډلو کې تقسیمیږي كلهم فی النار الا واحده دا ټول به جهنم ته سیوا د یوې ډلې نه جډیرو سره زی کومو کې بځي 72 ډلو کې بځي خبره مو خیال ترانه لا ډیر خلک یو دادونو د پلان کیم نه پويږي او د پلان کې وی الله یو اکثرهم زیاد د خلقنا لا يعلمون نه پويږي الله وی زیاد نه پويږي واکثرهم لا يعقلون اکثرو کې عقل نشتا وقلیل او ډیر لګدي من عبادی زما دی بندگانو نا الشکور شکر استون کې وقلیل ما یؤمنون ډیر لګی مان وروړي ډیرو پسې باندې ښا اکته وې ډیرو پسې زما او بچ ډیرو کومه پیسې لوګه به زما مشرمي دا د یورپ یو سوچ دی اغه ته اوس چل نو ورزي ښا دا د برتانیې او د امریکای یو پالیسی دا چې تاسو مشر جوړوي نو بس تاسو وګورئ چې ډیرو خلکو کم طرف ترای ورکا هغه خپل مشر جوړ کې دا په اسلام کې نه دی ښا خبر مو خیال درانه په اسلام کې دا نشته دې ته به اسلامي نه وي دا وای یره موږ په دې ملک اوسېګو د ملک دا ترتیب دی نو بس موږ پکې ځکه ایسالو د دې ملک ترتیب دی بس دی یو پالیسی هلته نه را نقل کړې ده چې شاید په دې باندې ملک کار وشي خو د دې اوس مغرب والتن چل نه ورځي ځکه دا پالیسی جا جوړه کړې ده کله کله داسې وشي د دې خلاف پکې وشي الله اکبر کبیر او د دې بعضې مثالونه شته دي په بعضې خلک خپکیږي نو بس بعضې خبرې به مونږ هم ځان سره پاتې کړو اوس په دې وجه هغې ځان له خپل داسې پومز مهیا کړي دي چې دکه برطانیي والا د دغه خپل اکثریت د نظام خلاف چلیږي ذهن سازي کوي اغیم چلیږي داسې خلک ذهنن تیاری چې بھئی دا نظام اوس د دې په ځای کې موږ بل څه نظام راوړو لکه یو علاقه ده په هغې کې
15,000 آبادی دا یو ملک بوالوزا یو ملک دے پائے کہ 15,000 آبادی دا پدی کے دا 10,000 بدماشان ڈاکوان شرابیان زناکار دا 10,000 پکے تک کا خلق دی 15,000 پکے نیکان صالحان بزرگان علماء طلباء تبلیغیان نیکان 15,000 دی 15,000 کسانو دی 10,000 کسانو سره دی ملک دا خبره اومنلا چې بای یو تن به مونږ ودرو یو تن به تاسو ودروي چې په مونږ کې کم یو زیات اوټونه واغسته اب زمونږ مشري دا سره دی 15,000 کسانو تسلیم کا دله دا تسلیمول نو پکار خبره مو سمجھ ته نه راځي اوس د بدماشانو یو خپل غټ بدماش او شرابي او زیناکار ودرو اخوانه ډیر خپل سپینګری بزرگ کونټه ورسره پټکی ورسره اغي ودرو اوټو نو شو اوټ بسوک دکی عالم د عالم مرګري 15,000 دي دغه زیناکار مرګري 10,000 دي خبره مو خیال ترانه له دا سیستم صحیح دی دا خو تا اومندل چې د ډیرو اوټ کم طرف تواجو لغه به مشری نو بس دغه زیناکار به مشری بیا به دا منی بیا به خلاف نه کیدا خو ترته منلې خبره مو ذهن وانه غستا دا غلط ته غلط وې قرآن وی یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو ان کثیرا یقینا دا ان معنی صدا یو ټکی ته ویم چې دشمنانو پیژنې دشمن ویری ډینجرس خطرناک دشمن دی یارا لباده جدا چولې دا الله اکبر کبیره او کې دي چې دشمنانو کې لږ وضاحت زیاتوم کو دغه دشمنو په دشمنو بڑا ځکه کنه الله وی دا مو دشمن دی د صراط مستقیم نه موړیا یا ایها الذین آمنو یا تنبیهیه وارننگ دے یا دی یا توی ورڈ اپ وارننگ حرف تنبیه ویخشے اے ایمان والا ویخشے دشمنو پیجنے ان کثیرا یقینا لگا ان کثیرا یقینا ڈیرا اللہ اکبر من الاحبار والرهبان احبار جمع د حبر دا رهبان جمع د راهب دا ور یو خبره مخ کې کوم د دینه بطور تمهید یو علما دي یو العلماء دي نبی علیہ السلام فرمائی العلماء ورثۃ الانبیاء علماء العلماء دا د انبیاء وارثان دا علماء ډیر لوی مقام ډیر لوی شان علماء په دو قسم دي علماء یو علماء حق یو علماء سو وای شاباس نو ټول به یو بعض خلک وي ما دا ټول د سرتاجونه دي وینا دا ټول ستاد سپګمونت کې دي ښا بعض رضانه ډیر خسړی جوړ کیاره نه علماء حق د دی به تابعداري کو خبره به منو هر چې علماء سو د قرآن بیان نه د توحید بیان نه رد د شرک نه رد د رسم نه رد د رواج نه رد د بدعات نه دغه د عالم سدي قدام یو خبره ده کړه یو علماء حق یو علماء سو دارنګ پیران په دوه قسم دي یو پیران هدایت او دویم پیران ضلالت پیران هدایت هغه پیران چې تو سره ناس ته ولاړه دیو کا ستا الله سره تعلق جوړیا یو هغه گمراه پیران د خزونه پرده نشته یاره یو هغه گمراه پیران د خلکو مال تغله د خلکو عزت تغله تنویر رحمت الله علیه یو واقعیا لیکله وړه غونتا ایر ناشنا ویم د کنه چاته خو وای نه کنه وای نجی دا مو وای خیر دی تانوی سے وای یو ناکار پیرو گمراه پیرو بس د خلکو مال او دیته اړولې وو د خلکو عزتونه نو داسې کار وشو هغه مرید ورته وی ګور هغه پیر هغه عمرلوی امیج والی کنا چې سونه مریدان جاهلانی چې مرید د قران نه لري کنا بس دغه پیر لوی سرکاري چې مرید قران ترالو هغه داسې پیر ته بیا سلام نه کوي
هغه مرید راغی وی حضرت صاحب ما خو اراده کړې ده اغل ته پټون اغه سر ته متا ته یو پلاټ غستې دی او تا پسې به انتقالات کومه خلک پکلار اگر پاسې دو وینه نه ما ته اوس هغه پلاټ روخه یو اوس انتقال پسې حالانکه پیر صاحب وی چې نه زبر دغه سکم سړی ز خپل کار کوم کنه تاسو می خدمت کوي دار لډیر شه دا وینه نه را پاسه چیزو هغه مرید مجبور کړ تاسو د پټو میس کې دا پولی مولې وي او بخارم خلکو کړي وي نری غون ته پولا وا مرید مخکې روان پیر صاحب ور پسې روان دي کې پیر صاحب خود ډېر خوشاله نه خپینجل بنجل کې دي چې درشو په دی پولا او خوېدو او د وبو ډک لختې او پای کې غوپېوال شروع کړ هغه مرید چې ورته وکړه راغ سړی را وېستو پیر صاحب دی را واپس شه تا پسې نه کوم انتقال وی ولی وی بس نه کوم انتقال نو وی وجه سره وی ته چې ما ته وې چې مونږ د دس مکوي زبر د الله سنیسم په پولیس ورات بریزان سره اړو ما اخو بډیر نری ته په خپل ته په پوله خو دی ما په پولیس ورات سره ورواړې ته په دې پوله نشیتلې ما په پولیس ورات ورړې الله رب العزت فرمایي دا ډیر سخت آیت دی ښا دا د هر چا د ویلو کار نه دی دا د الله په توفیق سره کیږي دا آیت کله کله چاته وایي چې د دې آیت وضاحت او معنا راته وکي چې غلا پکې نه د تبع کوي او چې غلا پکې کنه دا بل دشمن دی دلته دو دشمنان یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو ان یقینا کثیرا ډیرا یقینا من الاحبار د مولیانونا والرهبان او د پیرانونا ډیر مولیان او ډیر پیران زکه وی دین کو نقصان ہے ان تین سے دین تا نقصان د درې قسمه طبقونه لري دین کو نقصان ہے ان تین سے شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بی دین سے نم د مولا دی نور بی دین دی یارا خلق جنگی خلقو تو دی پسی موس کوو دی پسی مون مکوو دی دا منیو دا نمنی ابتراق و انتشار و فرقی با جوڑی زما دا پارٹی دو زما پارٹی ترازو بلی پارٹی ترازو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ان کثیرا یقینا ډیر من الاحباری د مولیانونا والرهبان او د پیرانونا نخید الله ذکر کئی چې څه کار دی لا یاکلونا خامخا خوري اموال الناس د خلق مالونا بالباطل پنارواو سرا د خلق مال پنارواو سرا خوري ښا مریض به ورته لړ شي وته به ستا نوم څه دی د مورې نوم څه دی د پلارې نوم څه دی هلکه په دم درود کې د نوم څه ضرورت دی بیا وایي کمیس راوړه ناپ کوم به او باید که دوی بنې نه راوړه ناپ کوم هلکه خلک د ښځو کمیسونه ناپ کوي دا چې قرآن ته نی ناسه هغه خلکو ټول عمر د هغې د زنانو کمیسونه پردو خلکو ناپ کړي الله اکبر سونه لوی بے شرمی ده لوی بے حیايي ده مونږ ته کله کله خلک وي بعضې خلک ستاسو ډېر خلاف کوي دا آیت پکې پټاوه دی کې وضاحت مه کوه ټول به دې خیال ساتي یا ایها الذین آمنو ایمان والو یقینا ډېر د مولیانو د پیرانو نه لیاکلون خامخا خوري اموال الناس د خلکو مالونه بالباطل پنارواو سره او دا په مولا او په پیر او د مدرسې په متمم په دې دا امتحانات ډېر راځي ښا دلته د ابتدا کې یو ملګری راغی ډېر ملګري پیژني نوم یې عالم او چې دا چک یې راوړه د 5 لک روپو او د نن نه شپږو کاله مخکې د 5 لک روپۍ دا ډېرې زیاتې وي ما ته وایي چې دا ځان ته کیش کې او دلته کې په کار وکړې مدرسه کې ما دا د څه دي وي ما سره دا غم و چې ته به رانه دا تپوس کې چې دا د څه دي ما یې خامخا تپوس به کوو دا د زکات دي چې په طالب علمانو یې ولګوو که دا د تعمیراتو دپاره دي بس وی دا نه د زکات دی او نه د تعمیراتو دی خو دا زمونږ په بینک کې لږې پیسې پرتې وي دا ورپسې چې هغه پراپټ غونته راغلی دی خاصې پراپټ غونته هلکه پراپټ څه دی پراپټ دی منافع ته وایي او دی نوم دی سود ته پراپټ ایښی دی ښه دا یاد ساتئ که ته خر ته نوم ګلاجي کیې دی که نه خو خر به دکه خر هغه ګلاجي کېږي نه
د خر ته چې نوم بدلې بدلیږي خر به اک خري سود ته که ته نوم چه پانی کیے دے سود تک تنما اکرام مسلم کیے دے کہ دل سے کوکا کولا او پیپسی او بلا نمونه خلکو یې خودلی ګرا چې بای په یخ جمی کې تو ته شربت مربت الکا شربت نه مراد دک کسیزی دا یاد ساته سود تک تنم پراپټ کې دے کہ منافع ورته کې دے کہ بیما ورته نوم کې دے او کہ ارس ورته کې دے نو سود با اک سودی ښا ما ته دا یغه پراپټ غونته دی پسې جدا سه هغه خیری میره خبرې ما ته یاد دي ما سره یو مولوی سه بمو ښا بیا زه خپشم ما ته وی دا ته د اخیری میری ځان ته ولګو مونږ ته پاک نه لګ پکار د خیر دی په نیمه راکا نو زغه مولوی سه دا په دې څنګهلو عالم ما ته وی خیر دی د باترومونه و په جوړ کو کنه ما ولوي ماشوم چې قران راغلی دی اول التا او 10 چاردام کوي نو چې دلته او 10 چاردام د سود په آبادی کې وکاو د قران نه بخیر خوب شي الله اکبر کبیره یو عالم تیر شوی دی ماضی قریب کې داغه یو لوی نوم دی الله اکبر په ما خو داغي دغه الاکینم خلګي داغه عالم نوم دي ځان سره یاد وساته مولانا حسین علی الوانی سنم دی د میاوالیو او په وا بچرا کې به پاتې کېده وا بچرا دا باندې د میاوالی زول الله تر نیم کله کله میډیر لګیږي دا وا بچرا لګوي نو دغه د قران دا هوا په دبکن کې په ساوډیر کې په خوا اوشا کې په پنجاب کې په پښتونخوا کې دا هواګانې د قران چې دی آیت کې دا دی کې دا دی کې دا د هغه وا بشرا نه راغلی دا هغه حسین علی الوانی هغه ته یو چودري راغی ته تاسو سره خو د افغانستان او د بلا ملکونو طلبا دي مستاسونه خرچه ده لکه تاسو نه کړهو کې د شپې په خپل د پټي مټي وبکې بیا پای کې سبزیانې دا بیا په طلباو باندې ته خوراک کې نو زبر دی غونډه خرچه برداشت کوم اسه دا کنن زمانه کې یو مولوی صاحب ته یو چودري راشي او دا چودري ټول روزګار کاروبار د سمګلینګ د حرام زمون د خلک د سمګلران ټول خپل لیډران نه ګرځي بیا او کلک په کولو ورزینو بس الله اکبر کبیره حسین علی الوانی ور تپته و چې دا سړی حرام خور دی دا ټول روزګار د سمګلینګ او د دوکو دړاکو دی حسین علی الوانی ور تویا چودھری صاحب میں اپنے طالب علموں کے پیٹھ جہنم کی انگاروں سے نہیں بھرنا چاہتا زه په خپل شاګردانو د جهنم ور نشم خوړې ستا خټول انکم د حرام دی مړه او ته ځخپل کار کوا دی بدغه سبزیانه او دغه وظیفه بخوري بس بیا دا غزنه کم خلق فارغ شو شیخ القرآن مولانا طاهر د التنا سبق ویلو شیخ غلام الله خان د التنا سبق ویلو قاضی شمس الدین التکم خلق فارغ شوخه دا ولې ډیر مولیان او پیران دي لا یاکلون خامخاخری اموال الناس کله مدرسې ته سوکراشي پیسې بروړي نو د زکات جدا مصرفي د تعمیرات جدا مصرفي کوم چې د یو استاد سره کوآپریشن کو دا غي جدا مصرفي او دا علماء لیکلي دي وای شرط الواقف كنص الشارع تعالی 40 روپے در کې زه یو مدرسې ته تلیو ما التغه دفتر کې 10 روپے اغي سره په خزانه کې جدا پرته وي هغه سره سو کاله پرته وي مې دا ولې وې دا یو تن راوړلې وي چې په دې به تاسو د ماشومان او تا د سالن د پاره مال غواله چونکه د مال کی ضرورت لاره پېښ شوی نه دی او دا که زبل سکه لګوم ماچس پیلم بل سیس پیلم نو دا ناروا دي دا خو ډېر کم خلک دي داسې ښه تقی عثماني سے ثوابه کې او مدرسه کې ختم بخاری ته راغلی سار ناشته کې ول ډېر ناشنا سيزونه کې خودو د ګډ غوخه او د ساو د سا هغه نه خوړې دا خو د مدرسې په چنده نه دی اغستی
وینه جی دا تاسو ته یو تن شخصي دعوت کړی دی به د هغې نه څه کوکه کله کله ډېر مدارس والی چا پیسې راوړلي په طلباو لګوي په تعمیر کې ولګوي او ته دا نوابان او خانان سیټان را جمع کوه درستخان لګوه کله کله موږ ډېر یاران دوستان ګیله وکړي مړه تاسو تشپاڼې غوندې موږ خو هغه رستي چیلې مو خوړلی وو هغه تیکې خوړلی وو کباب مو خوړلی وو همایان مو خوړلی وو الله اکبر کبیره یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو ان کثیرا یقینا ډېره لږ نه ډېره من الاحبار والرهبان د مولیانو نه والرهبان او د پیرانو نه څه کوي لیاکلون اموال الناس خامخا خوري د خلکو مالونه د خلکو نه مال خوري دي ته کار ویلي په غلط او بالباطل کنه یاره په باطلو طریقې سره ایله والا جوړی اله دا مې تعویذ کو 5000 روپے راکا یو نوجوان راغلی یو 2 کاله مخکې یو 2 تعویذونه راوړل مې سو پیسې د ناغستی وی یو تعویذ رانه 3000 روپے غستی غریب سړی و یاره دره دې 2500 روپے پیدا کولې الله اکبر مې پرې نظم وی ما دغه تعویذګر وی کدي پرانستون اثر به نی مې دا خبره خود لري شا کړه دا مې مړ زبد لدین خ زیات موثر تعویذ وکم وی زه صحیح د پرې نه دا چې کولو مې کو یو تعویذ کې د لونګ درې دانه وی وبل کې د لونګ یو دانا په 1000 روپے 6000 روپے ته خبر چې لونګ د زنجبار وروړو کو د کم دینه لونګ وروړي نو ما ته اوس به اثري تعالی پته ولګي چې دې کې صرف دغه چولی لونګ بعد تعویذونو کې نمونه ولګي فرعون قارون حامان طالبان کې ورکه 5000 روپے او دا سکه بعض داسې تعویذګر ملاویږي کنه کسان وتراشي یرا سورج وشوي کاروبار مې نه چلیږي او توی تعویذ برته حکم په زعفرانو خو ته په خپل زعفران اصلي راوړنو ځکه دې کې 2 نمبر او تو یې رجیز مال به خو 2 نمبر راکینو تاسو برته راو نه یاره چې ته وینو تا کاروبار ډیر خراب شوی نو زبدل اصلي زعفران چې تا راوړم دا پسو کېږي جی یاره دا خو تولا په 30000 روپے دی نیمه تولا و په دې لګي چې دا 15000 روپے والا بیا بس تاسو خدمت نورم کو جی 15000 روپے ته ایڈوانسو کې واغسته تعویذ ورته ولیکو دا تعویذ به د جمعې پشپز لیکم او دا علاغه چې باسمان کې او درې ستوري دار یو بل ترانی دي چې هغه وخت کې لیکم دا قیودات په تعویذونو کې ښا د تعویذ لیکلو پس جړ مارکر باندې هغه ته ودا مې په زعفرانو لیکلو تعویذ بن کا د توي تبا اوس لاړ شي پلان کې مقبره کې دا بت لومبي قبر بپرید دویم دریم د دریم قبر خي طرف ته خزا دا به ال تخخ کې او خیال بکې چې څوک دیو نه ویني دی لړ شي التا اوس خامخا ته به الله روزګار اب تک لسره کې شل کې شپږ میاشتې پس روانه یې ګره او الله روانه نو کغه تقدیر کې نه دا کاروبار دا روانې 2-3 ورځې پسی دا وګوره کنه تعویذ را تا کاروبار روان کو کنه ښا اوس بلتن ورته راغی غم زپلې یاره میا شو د خزي او د خاون په کور کې روزانه لړایي او جګړه او تی خزي ګورم اورګر خپل موکلینو سره خبرې کوم پزان یو سو بازه واړی یلی کا دا خو پتا چا نوې کالا جادو کړي دي سبقو خرچه بری پیرازی تعویذ با دا برای استل غواړي سونا خرچه 15000 بتانه عالمه وتوی لړ بشي پلان کی قبرستان ته چې څوک دیو نه ویني نو الته بډوم بني 3 قبرونه نه 3 واړو قبرونو سره تو ګوره خزي چکرا چکا زما په هغه دې شک راځي یلته یو قبر وګوري الته سنشتا بل قبر وګوري سنشتا دریم قبر لګ لګ کنيسته شوی تازه ته کده مخ ګنټه مخ کې سړې لګلې وکړه هغه ته دا بخخ کېلتا ودل ډایرک دا نه و چې دریم قبر سره به اخی طرف ته وګوري بیا پیغه شکی کیږي وی دا ډومبني قبرونه به وګوري دې چې ورشي دا الیکا پیر صاحب رسیدلې سړې دی ښا التنا سيزو کني وکني رو باسي دې کدا بالکل رشاوي ادا مولوی صاحب دیو دا لړکا سړیا دي دا نه مني ګورا ما ته خبرو کو دا د کیسه رښتیا ده پایوي تعویذ خخ کو په بل رويستو او 15 دونه 30000 روپے واغسته په یو تعویذ
څونه ښکلی روزګار دی. پرې د تعلیم، پرې د ایجوکیشن، پرې د میډیکل او انجینیر، پرې د زمینداري او محنتونه، تعویزګر شبس خانه خلک هم تباه و برباد کو. د خلکو یقین په تعویزونو جوړ شو. یاد ساتئ ګورئ او چې په تعویز د یقین راغی دا ګورئ سړی ډېر لرې رسئ. په تعویزونو به یقین نه کوې بالباطل په باطلو طریقو سره د خلکو نه مال خوري په باطلو طریقو سره. نو به سره څه کار کوي؟ ویصدون عن سبیل الله او خلک بندوي د لارې د الله نه، د صراط مستقیم نه خلک بندوي. قرآن ته به نه ځې ګورې وایي هر څه به کوې خو قرآن ته به نه ځې. الله اکبر. چې قرآن ته راشي پته ورته ولګي. پینډۍ کې یو ناکاره پیرو یو مرید به ورکره دننه په کچن کې ناستو یاره دا اوس هم بای ځایونو کې ښه د پیر صاحب نه پړده مړده نه کوي. هغه محلي دی د شیخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب راغلی و دا صورت نور او صورت احزاب او دی بیان کو. هغه پیر صاحب چې بیا راغی نو بیټه کې ورې ورته کولو کوي را دلته کښېنه. سړی خو دننه کچن ته یې پرېنښوده بیټک کې کښېنو. شی اوبې وله رابار که اکرام یې وله وکړه. دی حیران شو دا پیر وله ډایرک وایي وی آپ کے رویے سے ای معلوم ہوتا ہے کہ ادھر مولی غلام خان آیا ہے. چې د غلام خان راغلی او بیان یې کړی دی موږ ته کچن طرف ته تلو ته لار بنده کړې ده. دا پکې راځي تاسو ته ما وې اهدنا الصراط المستقیم. د دې معنی دا معنی نه ده چې وښیې موږ ته نیغه لار. عام خلک دا معنی کوي. عام خلک څه معنی کوي؟ وښیې موږ ته نیغه لار. نیغه لار خو راته الله ښودلې ده چې د الله عبادت کو. دا نیغه لار ده. دا قرآن د دې تابعداري کوه. دا نیغه لار ده. د اهدنا الصراط المستقیم معنی دا ده مضبوط کی مونږ په نیغه لار. معنی څه شوه؟ کلک مونږ پاتې کې په نیغه لار چې هغه عبادت د الله دی، هغه قرآن دی، اتباع د پیغمبر ده. او دا لار د دې دپاره دشمنان ډېر زیات دي. شیطان خلک د نیغې لار نه اړوي، ناکاره لیډران خلک د قرآن او د نیغې لارې نه اړوي، او ناکاره مولا او ګمراه پیران یو حق پرسته علما. دا مونږ چې لګیا یو دا د حق پرستو علماو د محنت په وجه لګیا یو. صراط الذین انعمت علیهم تاسو له داسې خوند درکړی څه پکې سبا ته هم پرېږدی که نه یار. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. تو ما ته وینا لګنه وخت شو